الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه اما بعد عزیزان ملت قابل قدر مشرانو کشرانو اوریدونکو مسلمانانو د دې دوه آخرو سورتونو شان نزول او شان ورود داو چې عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم باندې يهودو سحر کړو دا دواړه سورتونه د هغه سحر د ختمېدو دپاره الله جل شانه را نازل کړو په دې سره د حضور مبارک هغه کم چې هغه د سحر اثر او هغه ختم شو دا سحر یهودو د حسد د وجې نه کړو چې د یهودو کم هغه چودري وا کم ملکی وا کم چې د هغې هغه د خبرې چې کم دونه هغه سره وزن و په مدینه منوره کې چې مخکې یثرب نوم هغه ختم شو ځکه چې هغه زبانی جمع خرج چې کوم نو هغه سره د هغې هغه مشري وه کله چې حقیقتا معلم راغی او صحیح رهنمایان چې کوم نو په هر میدان کې رالل د تجارت په باب کې په هر څه کې نو د هغې هغه مشري ختمه شوه او هغه انصار چې د اوس او د خزرج په شکل کې چې کمدنو دوه غټې قبیلې وي چې په کلونو کلونو د هغې جنګونو د بعاث او د داحس او دارنګې چې کمدنو د بسوس په شکل کې چې 120 سال او 63 سال او دارنګې چې کم 40 کاله کم و بیش هغه دشمنۍ د هغې په محبت او په مینه کې بدل شوې والف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم او بل دیکھیں اذ کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا بهر صورت نو چې کله یهود چې کوم نو هغه سره په خپل هر قسمه حربو کې ناکام شو زهر د یو ښځې په واسطې سره زینب نوم د خیبر په موخه کې عقاید و جهاد صلی الله علیه وسلم ته ورکول غوښتل خدای پاک ته هغې حفاظت وکړو صحابه هغې سره شهیدان هم شول دغه رنګې د یو فیصلې دپاره را وغوښته او دارنګې د یو دیوال لاندې چې کوم دونه هغسې او دارنګې د غر د یو غټ لاندې یې کېنو د پاسه یې په یو غټ کاڼی را خلاصو او دارنګې وحی راغله چې د دې ځای نه ورخوا شه هغې نه خدای پاک حضور مبارک چې کوم دونه هغه سره بچ کړو نو چې ټولې حربې ناکامه شي نو بیا د سحر لار اختیار کړه او په دې سحر کې چې کوم دنو هغه زمانه کې یهود بالکل چې کوم دنو ایکسپرټ وو د هغې په شان چې کوم په سحر کې مهارت د چام نو خو چې کوم د خیبر ګیر چاپېره یهودو هغې خپل سحر وکړو خو ناکامه شو د هغې سحر هم کار ونه کړ بیا په دې مدینه منوره کې
او دارنګې د حضور علیه السلام سره چې کمدنو ظاهري د ایمان وروړو هغه چې کمدنو دعوه کوله، لیکن منافق او دا د یهودو حلیفو حلیف چې کمدنو په عربی ژبه کې دی ته وایي چې د هغې سره احساس باز او دارنګې دوستي وه، او داسې دوستي وه چې کمدنو هغه سره هغه چې د یو بل میراث به یې وړه، د یو بل که په ما باندې ښه بد راځي تاڼه تاثیر نو اب ته ډکې، او که دارنګې چې نو او که زه دغه شم نو زما میراث به توړې، دې ته مول الموالات هم وایي، دې ته حلیف وایي. بهر صورت دا د هغې حلیف او منافق و، خو دې بیا د دغه یهودو نه هم په سحر کې ماهر و. نو چې کله به د یهودو نه یو کار نشو کېدی نو بیا به چې کوم نه هغه سره دې سړي راړه د منافق له دا د ده لبي دی نه اسم نومو دې منافق له په هغه زمانه کې چې کوم نه هغه سره 3 دیناره ورکړل. 3 دیناره د هغه زمانې ډېر غټ قیمت و. په 3 دیناره باندې چې کوم نه هغه سره دې رضا که چېرې زمون چې سانه چې کوم نه هغه سره هغه کرتبونه هغه ناکام شو په حضور مبارک باندې د سحر کولو. اوس ته خپل چې کوم نه څه کرتب وکړه نو دا د دوی آخري حربه وه. دې سړي چې کوم نه هغه سره هغه 3 دیناره واغېستل او دارنګې هغې ته باقاعده بروسه ورکړه چې زه به دا کار وکړی شم. د ده 2 لوڼه هم وې، هغه لوڼې هم چې کوم نه هغې ته هم سحر ښودی. نو د حضور علیه السلام په خدمت کې چې کوم نه هغه سره یو ماشوم مقرر کړ او هغه ماشوم یې چې کوم نه هوښیار غوندې ماشوم و هغه یې پوه کړی و، عبدالقدوس نوم و د هغه ماشوم چې ته به په څه طریقه باندې یو موقع کې د حضور علیه السلام هغه ګومنز کم باندې چې هغې ویښته مبارک ګومنز یا ګیره مبارکه هغه ګومنز چې کوم نه سره د هغه ویښتو د هغه ویښتو چې کوم هغه خیرې وغیرې هغه پکې وي دا به مونږ ته چې کوم نه هغه سره هغه راوړی. هغه ماشوم ډېر هوښیار و، هغه چې کوم نه هغه سره دا کار وکړه. چې کله یې دا کار وکړه نو دا یې چې کوم نه د لبید ابن اسم ته راوړل او ده پې بیا خپل جادو وکړه. دې سره سره یعنې دا هغه ګومنز د ګومنز چې کوم هغه غاښونه و هغې کې سماعت سروغ او دارنګې چې کوم نه د حضور مبارک هغه ویښته هم هغې کې شامل و او دارنګې خامخا چې کوم نه هغه سره ویښته چې تیل وله ورکوې هغې کې بیا د تیلو هغه دغه چې کوم نه هغه سره هغه خړوالې غوندې او هغه دارنګې خیرې غوندې راځي. نو دا ټول یې ورته ویلو چې د دې سړه صفاکې به نه دقسې چې کوم نه هغه سره هغه راوړه. معصوم چې ورته کله دا راوړل بیا مفسرینو حضراتو لیکلي چې د مومو نه چې کوم نه د حضور مبارک یو داسې مجسمه غوندې جوړه کړه بلا تشبیه لکه د بوت په شان، لکه خلک دا ګوډې موډې جوړوي، د مومو نه یې جوړه کړه. او دې سره سره د ټسرو یو تار یې حاصل کړه، دا کم چې عام طور په بسترې وغیره خلک ګنډي داسې یو تار، او د کجورې چې کوم نه هغه سره هغه کم چې هغه میوه پکې راځي او اخري هغه داسې د زړه په شان هغه یو د دې موټي په شان یو دغه دقسې هغه د نر کجورې چې کوم نه هغه دغه حاصل کړه. نر کجوره مفسرینو لیکلی هغه کې دا کجورې هغه زړه او دارنګې چې کوم نه د حضور مبارک دا ګومنز هغه ویښته او د ټسرو هغه تار او دارنګې ورسره ستنې چې کوم نه هغه سره هغه هم ولګولې. دا موم چې کوم هغه مجسمې جوړه کړې هغې کې دغسې 11 ستنې هم ورکړې او دې سره سره چې کوم نه هغه سره هغه تار له به غوټه ورکوله 11 غوټې ورکړې او هر تار باندې به یې څه دم هم ویلې. د سحر چې څه دمونو هغه به یې چې کوم نه هم په هغې باندې ویلې. نو 11 ستنې په هغه مومو کې ورکړې وې او دارنګې چې کوم نه 11 غوټې یې دې تار له ورکړې وې او دا ټولې بیا په دې ګومنز کې داسې ګیولي او دا یې چې کوم نه هغه سره بیا یو کوی کې چې بیرزي اروان هم ورته وي او بیر زروان هم ورته وایي. دا د مدینې منورې نه 100 میله فاصله باندې دا چې کوم دی نو دی هلته د یو ګټې لاندې ایښودی دا کوی دغه وخت کې څه وخت آبادي وه نو دا کوی استعمالېدو. بیا هغه خلک چې کوم دی نو دې ځای نه لاړل نو دا کوی شاړو چې شاړ کوی نو په هغې کې چې کوم دی نو هغه سره دا څیزونه د یو ګټې لاندې کېښودل چې په ال اسانه څوک منتې نه شي. د هغې سحر چې کوم دی نو هغه سره حضور علیه السلام باندې اثر وشو. د هغې اثر صرف چې کوم دی نو دنیاوي کارونو کې ټولو مفسرینو حضراتو لیکلي، اخروي کارونو کې د وحی په سلسله کې د مونځ او اودس په سلسله کې اثر نو، صرف دنیاوي کارونو کې
ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی فرمایي چې حضور علیه السلام به کله یو کار کړی او ته نه هیر وې دا مې نه کړی او کله به یو کار نو کړی او وی به چې کوم نه دا کار مې کړی دی او حضرت سیدنا عائشہ رضی فرمایي چې حضور علیه السلام چې د سحر نه پس لکه د مونځ او د سلسله خو هغه سوا خو د مونځ او د هغه سلسله کې چې کم هغه تر تازگی به د حضور مبارک په مخ کې او کم بشاشت او دارنګ هغه چې کم نه هغه سره هغه خوشحالي به وه هغه سه اثر نو هغه سه چې کم نه هغه سره داسې پریشان او د حضور علیه السلام بدن تم د دې اثر باقاعده او شو چې کمزور کېده و باقاعده نو حضور علیه السلام ډېر پریشان و دعا به غوښتله چې خدای پاک دا څه شوي دي زما چې کمدونه هغه سره هغه تر و تازگی او دارنګې هغه چې کمدونه هغه سره هغه خشوع او هغه چې کمدونه هغه سره لګن او دلچسپي هغه اوس نشته دی چې څه وجه ده پریشان و د الله نه به چې کمدونه هغه سره دعا غوښتله او دارنګې چې کمدونه هغه سره پریشاني و یو ځلې حضور علیه السلام ماسخوتن به د وخته چې کوم د کېده د دې لپاره چې د شپې چې کمدونه هغه سره پاسېدلي د شپې چې کمدونه هغه سره قیام او پاسېدلي د دې وجه نه د وخته به چې کمدونه د کېدو نو د مسجد نبوي سره نږدې چې کوم هغه حضرت سیدنا عایشه رضی کوټه د هغې کې د مسجد نبوي سره نږدې هغه اوده و چې یو دوه کسان رالل دوه فرشتې جبرائیل علیه السلام او دارنګې چې کمدونه هغه سره میکائیل علیه السلام دوه فرشتې وې بهر صورت یو فرشته د کټ د سر ته ودرېده او دارنګې د انسانانو په شکل کې او بل چې کنه د کټ د خپو ته د کټ د سر والا د خپو والا ته وایي چې دا په دې حضور مبارک باندې دا څه شوي دي دته څه تکلیف دی بله ورته چې دا خو بچا سحر کړی دی بیا ورته چې دا سحر په چا کړی دی وایي دا خو لبید بن عاصم کړی دی داغه چې کوم شاګردان دي هغې کړی دی ښه نو چې دا یې کړی دی نو دا په څه کې دی او څنګه یې کړی دی وایي دی دقسې د ګومنځ هغه په هغه غاښونو کې او دارنګې چې کوم دن هغه سره د ټسر و تار دی هغې له غوټې ورکړي دي او د مومو نه یو مجسمه جوړه کړې ده چې هغې کې ستنې ګیولې دي او دا بیرزي اروان یا بیرز اروان چې کوم مدینې منورې نه 100 میله فاصله باندې یو کوی دی د هغې لاندې چې کوم دن هغه سره هغې لاندې خښ کړي دي د یو ګټې لاندې حضور علیه السلام چې کله د خوب نه راپاڅېدو نو ډېر زیات خوشحاله و حشاش بشاش حضرت سیدنا عایشه راته ته تپوس وکړه چې ولې وایي چې ما ته باری تعالی زما د بیمارۍ علاج وښوده زما ته چې کوم تکلیف و او کوم بیماری و د هغې علاج ما ته باری تعالی وښوده څه علاج و تپوس چې بیا ځان سره یو څو صحابه کړل او دارنګې هغه بیرزي اروان ته لاړو حضرت سیدنا علي راته و حضرت زبیر راته و دارنګې حضرت عمار ابن یاسر راته هم دا درې صحابه رضی الله عنهم دا ځان سره کړل او دارنګې هغه ځای ته لاړل چې کله هغه ځای ته لاړل دا صحابه چې کوم دنو ورکو شو او که ستاسو پخواني کویان یاد وي نو هغې کې دا یو ترتیب و چې د اخره کې به یو چیک و چې کله به دا کوی صفا کو نو په هغې به ورته سړی ودرېده هغه چیک باندې چې لاندې به کوشو هغسې دې کې یو ګټه وه هغه ګټه باندې به خلک ودرېدل او دارنګې دا کوی به یې صفا کو هغه ګټې ته په عربۍ کې رعوفه وایي هغه ګټه باندې چې ودرېدل او داسې لاندې چې کوم نن اوبو کې ګوتو والې یو کاڼې و هغې چې څنګه راوچت کړه د هغې لاندې دا څیزونه باقاعده پراتو دغه سحر دا نه خطرناک اثر و چې د هغه کوی هغه اوبه بلکل لکه د نکریزو سره شوې وي دا نه خطرناک اثر و لکه د نکریزو د کوی هغه اوبه باقاعده چې کوم نن هغه سره شوې بیا چې کله هغې راوویسته بیا دا آیتونه مبارک دا 11 آیتونه دي 2 سورتونه دي 15 اول سورت کې دي سوره فلق کې او 15 چې کوم نه هغه سره شپږ د آخري سورت کې دي دا یو آیت به په دقه یو غوټه باندې ویلې او یو رنګ یو استنه به دغه نه استلا ادي سره به باقاعده چې کوم نه هغه سره هغه دغه کولاوي ده د چې کله دا ووانه آیت ویلی شو دا 11 آیت ویلی شو 11 غوټه کولاو شو نو حضور علیه السلام بالکل تر و تازه شو لکه چې بالکل سپې شوي دي بیا حضور علیه السلام چې کله دا څیزونه وکتل نو صحابو ته وی چې دا په دې کوی کې دفن کې دا په دې کوی کې ځکه که دا څیزونه چې کمدنو بار راوځي او خلک یې وګوري نو د دې نه به خلکو ته چې کمدنو یو موقع په ګوتو ورشي چې هلکه په دې څیزونو کې سحر کېږي او دا د سحر دپاره کارآمد څیزونه دي
نو اسې نه آینده دپاره هغې د سحر دپاره دا استعمال کړي بس په دې کوي کې یې دفن کړي او کوي یې بس ټول بند کړه. نو چې کله هم داسې چې کوم نه هغه سره هغه یو د سحر دغه شي هغه راښکاره شي بس د هغې سر ختم شي. چې کوم د سحر چې کوم نه هغه څه څیز و هغه ځای سړی بیا وموني او را پیدا شي نو دې سره چې کوم د سحر اثر ختم شو. نو چې کله دا را پیدا شول نو هغه ادارنګ دا صورتونه هم پې ووی د آیتونه هم وویل شو اثر ختم شو. حضور مبارک وفرمایي چې دوم دقلته ښخ کړئ. دا که موږ مدینې منورې ته یوسو نو دا د خلکو ته به چې کوم نه هغه سره هغه د سحر دپاره یو دغه په ګوتو ورشي چې په دې څیزونو کې سحر کېږي او دا د سحر دپاره چې کوم نه هغه سره هغه یو قسم له اسباب دي. بهر صورت په وحی کې باقاعده حضور علیه السلام ته دغه فرشتو دا کس ښودلی و چې دا دې کس کړي دي ځکه چې هغه ورته من طبه وی مطبوب سحر پې شوی من طبه وی لبید بن اسم چا پې سحر کوي لبید بن اسم. حضور علیه السلام د دې سړي نوم چاته وانغش هغه وخت صحابو کې چې کوم نه هغه سره چاته وانغشت او د هغې بنیادي وجه دغه وه چې نه حضور علیه السلام ته خپل انتقام اخیست ځان دپاره ځکه حضور علیه السلام ته حضرتنا عایشه راته فرمایي چې تاسو ولې چې کوم نه هغسې د دې سړي نه چې کوم نه خپل بدل نه الی وایي زه د خپل ذات دپاره چا نه بدل نه الم. او تاسو مخکې ما وړاندې جمع ویلې چې صرف دغه یو چې کوم حضرت طلحه ابن برا چې هغه خیبر په دغه کې چې کوم نه هغه سره هغه زهر ورته ورکړی شوي نو صرف د هغه څو صحابو دپاره چې هغې شهیدان شوي هغه ښځې ته خو سزا ورکړه خو حضور علیه السلام د خپل ذات دپاره هغې له سزا نه ورکړی. نو دغه رنګې دلته هم دا صرف د حضور مبارک چې کوم نه هغسې د ذات خبره وه د دې وجې نه هغه د دې ساحر ته چې کوم نه هغه سره اسم ونه ویلې او تر دې چې احادیث مبارکو کې راځي چې حضور علیه السلام مجلس ته به دې مسلسل راتو چېرته حضور مبارک هغه په دې پوه کړی هم نه دی چې ستا د وجې ماته دا نه تکلیف را رسېدلی ځکه حدیث مبارک کې راځي مفسرین لیکلي دي مفسرین حضرات لیکلي چې دا سحر چې کوم نه سانه زمانه حافظ ابن کثیر رحمت الله شپږ میاشتې لیکلي شپږ میاشتې ډېره زمانه ده او دارنګې چې کوم نه هغه سره او حافظ ابن حجر رحمت الله حافظ ابن کثیر شپږ میاشتې لیکلي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا چې کوم نه یو کال لیکلی دی چې یو کال پورې مسلسل چې کوم نه دا اثر و نو یو سړي باندې چې یو ورځ چې کوم تکلیف تیر شي او پته ورته ولګي چې د فلاني سړي کړی دی نو هغه بړه څه تېرېږي هغه وایي چې د ستاسو عوام وایي چې دا وینې مې وله وڅکلی لیکن حضور مبارک باندې شپږ میاشتې یا یو کال د دې ظالم د لاسه دا تکلیف تیر شو لیکن چونکې د هغې د خپل ذات مسله به د دې وجې نه د هغه نه انتقام وانغشته. بعضې صحابو ته نه چې پس واسطه ورته پته لګېده هغې ته اجازت وغوښته چې مونږ دا سړی چې کوم نه هغه سره هغه قتل کوو نو حضور علیه السلام هغې ته هم دقه ووایي چې نه د خپل ځان دپاره او د خپل ذات دپاره چا نه بدله چې کوم نه هغه سره هغه نه علمه د خپل ځان او ذات دپاره هغه چې کوم نه هغه سره بدله نه علمه. بهر صورت نو دا مې ویلې چې د سحر چې کوم نه باقاعده اثر شته دی. اوله پاره کې د حضرت سلیمان علیه السلام واقع کې د هغې پوره تفصیل چې کوم نه هغه سره هغه ذکر دی او خو صرف هغه دنیاوي اثر حضور مبارک باندې دا اثر چې دا دنیاوي د دې وجې نه بعضې کسانو انکار هم کړی چې نه پیغمبر باندې دا اثر چې کوم نه نشي کېدی دا د هغې خپل یو دغه دی ټولو مفسرینو هغه د هغې تذکره کړې ده او دا صرف چې کوم نه دنیاوي اعتبار سره اثر و نو د دې وجې نه وحی ته پکې څه نقصان انو یا عباداتو ته نو دا اثر چې کوم دا تقریبا 11 آیته د 11 آیته چې هغه چې کوم نه هغه په دو صورتو باندې مشتمل دي دا دغه سحر چې کوم نه د ختمولو لپاره باقاعده هغه راغلي. نو دا کار یهودو چې کوم نه صرف د حسد د خاطره کړو د حسد د دې وجه نه د آیت کې دې صورت کې آخري ومن شر حاسد اذا حسد او د حسد او د شر د حسدګر نه چې کله د حسد کوي نو الله جل شانه حضور علیه السلام ته فرمایي چې ته د خپل امتیانو ته ووایه د خپل امتیانو ته نو په خپله هم او د امتیانو ته ووایه چې تاسو چې کوم نه هغه سره هغه د الله جل شانه په پناه کې ځان راوستل غواړئ نو داسې وایي چې قل اعوذ برب الفلق قل ووایه کہہ دیجیے اعوذ ز پناه نیسم برب الفلق فلق چې کوم نه هغه سره هغه اصل کې سیریوالی ته وایي چودلو ته وایي
بل دی کې آیتونه فارق الاصباح وجعل الليل سکنا والشمس والقمر حسبانا. دلته کې فلق نه مراد چې کوم نه هغه سره د سحر راوتل دي، یعنی د صبح صادق کېدل دي، د شپې نه پس رڼا راتل دي. قل اعوذ ته دې امت ته ووایې چې زه پناه نیسم برب الفلق، پرب د سبا باندې. پرب د چا باندې؟ د سبا باندې. نو اوس به یو طالب دا ووایي یا تاسو کې ناست چې الله جل شانه خو د هر څه رب دی، نو صرف د سبا تذکره څنګه راله؟ اعوذ برب پناه نیسم پرب د سبا باندې، اخو رب د شپې هم دی او رب د ټول کائنات دی، نو صرف د رب د سبا تذکره څنګه راله؟ دلته کې چونکې مسله د سحر ده او بنیادی طور د آیاتونو دا دوه صورت د سحر د توړ دپاره راغلي دي، د دې وجه نه سحر عام طور چې کوم نو هغه د شپې کېږي. سحر څه کېږي؟ د شپې کېږي، ځکه چې دا سحر چې کوم نو په داسې انداز باندې کوي چې چاته پته ونه لګي. د شپې ټول مصیبتونه او ټول آفتونه چې کوم نو هغه د شپې هغه سر راوچتوي. د دې وجه نه حدیث مبارک کې راځي، تاسو مخکې ویلو چې کله تاسو چې کوم نو هغه سره هغه اوده کېږي، یو خدا چې ور بندوي د کور ور بندوي مین ور، نو چې کله هغه بندوي نو دارنګې بسم الله به وایي، بسم الله الرحمن الرحیم. او چې کوم لوښي باندې ډک نه ایږدی نو هم بسم الله به وایي. او دارنګې چې کوم نو کوم لوښي که د هغې ډکه نه میلاویږي او سر نو یو لرګي او دارنګې یو ډکې به پې داسې برابرا کېدی، عارضو علیها عودن، یو لرګي به پې داسې کېدی، ځکه چې د شپې چې کوم نو د اسانه وباګانې او بیمارۍ دي دا راخورې شي. نو چې کوم لوښي دقسې ډکن پیني نو هغه بیماري په دې کې حلول وکړي، بیماري په دې کې ونه لري. او دارنګې چې کله تا ور چې کوم نو بسم الله سره نی بند کړی نو شیطان راننوځي، بیا شیطان راننوځي. نو بیا چې کوم نو هغه طالبان دلته یو بل سوال کوي، هغه جواب درته کوم چې دا شیطان د کور ته راتلو کې خودور محتاج نه، او داسې پاوا هم راتلی شي، شیطان خو پاوا هم راتلی شي. نو حدیث مبارک کې راځي چې کله دا بسم الله سړی ووایي نو د دې کور نه باقاعده داسې چې کوم نو هغه پرده وشي، ټول کور چې کوم نو هغه سره هغه پرده شي چې د شیطان د راتلو لارې غونډې بند شي. نو صرف دغه یو چې کوم نو ورو هغه ور تابن که به بسم الله سره، نور خو آلرډي هغه چې کوم محفوظ شوی د باري تعالی طرف نه، نو د بسم الله کې چې کوم نو هغه سره دا یعنی هغه خوبي باري تعالی ایښودې ده. لکه څنګه تاسو مخکې ویلي چې یو سړی هغه قضای حاجت ته کیني او دارنګې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دا ووایي، نو دقلته پرې دا چې کوم نو دا لیټرونه دا ټول د شیطانانو مراکز دي، دا بیت الحشیش ورته وایي. دا دلته کې چې کوم نو هغه دا پیریان او دا شیطانان ټول دقلته وي. نو حدیث مبارک کې راځي چې کله یو سړی دا دعا ووایي نو بیا شیطان ته د ده د عورت نه ښکاري، د ده د عورت شیطان ته نه ښکاري، پیریانو ته. او چې کله دې دا ونه وایي نو بیا چې کوم نو هغه سره شیطان ده ته ګوري او دارنګې د ده سره لوبې کوي. دا د حدیث مبارک خبره ته کوم. نو به هر صورت چې کوم نو هغه سره هغه نو د شپې دا ټولې وباګانې چې کوم نو هغه سره او دارنګې مصیبتونه او آفتونه او حشرات الارض راخورېږي. تاسو ګورئ نه د شپې چې په دې روډ باندې سړي دي دا ټول څیزونه شپې را دغه شوي. نو د دې وجې نه وایي چې کوم نو هغه سره قل اعوذ برب الفلق، پناه نیسم. نو دلته برب الفلق چې کوم نو صرف د سحر تذکره دې وجې نه ده چونکې سحر چې کوم د شپې کېږي، د دې وجې نه چې کوم د هغه سحر سره چې کوم سړی هغه متاثره شي او اثر پرې وشي، نو آیا د دې دپاره څه د روغېدو دغه شته؟ نو دې آیت کې وایي چې برب الفلق، څنګه چې د شپې نه پس الله جل شانه ورځ راولي، سحر رڼا راولي، دغه رنګې د دې سحر نه پس صحت هم شته دی، د دې سحر نه پس چې کوم نه هغه څه نه روغوالی او دارنګې صحتمندي هم شته دی. من شر ما خلق، د شر د هغه څیز نه چې باري تعالی پیدا کړي، ټول څیزونه پکې راغلل. جمله چې کوم نه هغه سره شرونه پکې راغلل، ځکه چې شر چې کوم نه هغه سره د هغې دپاره عام طور دوه دغه جوړېږي، دوه حیثیته دي. یو دا چې دا شر ډایرکټ تا باندې اثر کوي، دا شر چې کوم نه هغه سره هغه ډایرکټ په تا باندې اثر کوي، لکه بالفرض یو څیز وچیچلی او دارنګې چې کوم نه هغه سره ډایرکټ بیمار شوي یا څه وغیره وغیره، ټیک شو، چې هغه ډایرکټ چې کوم نه هغه سره اثر کوي. یو شر دا دی. دویم شر دا دی چې برای راست چې کوم د هغې اثر چې کوم نه هغه سره ډایرکټ نه انډایرکټ هغه د اسبابو په درجه کې هغه د څه وي د اسباب. نو دا کفر او شرک او ګناهونه دا چې کوم نه هغه سره د اسبابو په درجه کې دي، دا ډایرکټ خو سړي ته نقصان نه رسوي، خو دا چې کوم نه هغه سره د نقصان لپاره اسباب دي.
لکه څنګه چې حدیث مبارک کې راځي آقا دو جهان صاحب فرمایي چې کله تاسو شر نه پناه غواړئ نو وایي اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اوس دې کې دوه څیزونه داسې چې هغه ډایرکټ انسان ته ضرر رسوي چې هغه عذاب قبر دی او دارنګې چې کوم نه او دا عذاب د جهنم دی. عذاب د جهنم او عذاب د قبر دا برای راست دته چې کوم نقصان رسوي او دا دوه څیزونه فتنه د زندګۍ او فتنه چې کوم نو د مرګ دا چې برای راست نه رسوي دا چې کوم واسطې دي د پاره د دې شرونو. د دې وجه نه په دې صورت کې چې کوم نو هغه سره د دواړو تذکره راغله کوم چې برای راست چې کوم نو هغه سره سړي باندې اثر کوي او دته درد او تکلیف رسوي او دارنګې چې کوم نو کوم انډایرکټ اثر کوي او هغه اسباب او دارنګې چې کوم نو هغه سره د موجباتو په درجه کې وي د دواړو چې کوم نو هغه سره تذکره چې قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق د شر د هر هغه څیز نه چې باری تعالی پیدا کړی دی د شر د هر هغه څیز نه و من شر غاسق اذا وقب او د شر د شپې نه چې کله دا ښه تیاره شي. غاسق چې کوم آلري تیارې ته وایي خو وقب هم بیا تیارې ته وایي نو دې وجې نه مفسرین چې دا غاسق نه مطلق شپه اخیستې ده او وقبه نه چې کله دا ښه تیاره شي چې کله ښه تیاره شي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي چې کله دا اول تیاره خورېږي نو ماشومان او څاروي دا به د کوره روباسي. ماشومان او څاروي دا به چې کوم د کوره نه وباسي ځکه چې دې وخت کې پیریان راخورېږي. خو چې کله دا تیاره ختمه شي دې پسې دا اوله تیاره دا د ماښام نه پس یعنې د لمر پرېوتو نه پس چې کوم دا لږه لږه تیاره راځي دې وخت کې دا د شیطانانو چې کوم نو هغه سره هغه د راوتو یو ټایم دی. نو حدیث مبارک کې راځي چې واړه وغیره به د کور نه بار دې ټایم کې نه وباسي. پخوا چې کوم مشران هغوی به دا کار کوم واړه به یې دې ټایم کې نه پرېښودل. صحیح شو که نه نو نه به وباسي ځکه چې دا وخت کې شیطانان چې کوم نو هغه سره راخورېږي او څاروي به هم چې کوم نو هغه سره دې ټایم که هغه نه وباسي. چې کله دا تیاره ښه پوره خوره شي بیا چې کوم نو هغه سره که واړه وباسي یو ځای ته څوک ځي وغیره دا چې کوم نو هغه سره هغه باقاعده تلی شي. نو وایي ومن شر غاسق او د شر د تیارې نه اذا وقب کله چې دا تیاره چې کوم نو هغه سره هغه ښه خوره شي. نو چونکې دې تذکره ځکه وکړه شر په اول من شر ما خلق کې ټول شرونه راغلل سحر او دارنګې چې د شپې تیاره او د حسد او دا ټول چې شرونه پکې راغلل لیکن د دقه نه پس بیا د دې څو څیزونو چې کوم نو هغه سره بالخصوص تذکره وکړه چې یو د شپې شر دی ځکه چې د شپې دا شر ډېر خطرناک دي. دا ټول مصیبتونه او آفتونه چې کوم نو هغه سره هغه راځي. د دې وجې حدیث مبارک کې راځي چې کله تاسو د شپې وده کېږئ نو اور چې کوم نو بل مه پرېږدئ. اور به دا د حدیث مبارک استدلال اور چې کوم نو هغه سره بل به نه پرېږدئ. ٹھیک شو که نه اطفئ السراج ډیوه چې کوم نو هغه بند کړئ او د ډیوې په ضمن کې چې کوم دا لایټ هم راغلی ممتاز باقاعده نه بندول پکار دي بندول چې کوم نو هغه سره پکار دي. او د دې لایټ متعلق درته چې خبره کومه دوه یو ترمذي شریف شارح دی چې کوم نو هغه سره تحفة الالماعي والا اوس د وړاندې روژه کې وفات شوی تاسو ته مخکې ویلي سید احمد پالنپور رحمت الله علیه هغوی وی د دې حدیث تشریح لاندې لیکلي چې یو ځل چې کوم نو هغه سره دقسې زه ودوم او دارنګې لایټ رانه کولو پاتې دا لایټ دا د بجلی والا ډیوه او لاټین وغیره نه یا اور دا لایټ رانه کولو پاتې شوی او زه چې کوم نو ملاستم دا لایټ د شپې مات شوی او دقسې لاندې راپروت و نیم څادر مې سوځېدلی زه وی خدای بچ کړم نیم څادر مې باقاعده سوځېدلی و. دا خو هغوی په دې کې لیکلي او شیخ العزیز ډاکټر سید شرعي شاه صاحب رحمت الله علیه نور له مرقده چې زموږ استاد محترم و هغوی خپله واقع بیانوي چې مدینه منوره کې د مدینې منوره یونیورسټۍ کې هغوی ډېره زمانه درس کړی. هغوی ویلي چې یو ځل د خپل کمرې نه چې کوم نو اچانک ووتمه ناوخته شوی و راباندې چې ووتم څه ځای پورې لاړم بیا راته یاد شو جامعې ته تلم چې رایاد شو واپس رالم څه کار راته هغه څه څیز رانه پاتې و چې مې وکتل لایټ رانه کولو پاتې شوی و لایټ رامات شوی و او لاندې په کارپېټ باندې راپروت و نیم کارپېټ سوځېدلی. نو به هر صورت د دې وجې نه استادان حضرات فرمایي او دغه د اشارې هم لیکلي چې دا حکم د دې لایټ هم دی چې د شپې به دا کولو نه پرېږدي څنګه چې دا اور خبره ده دغه رنګې د دې لایټ چې کوم نو هم دا خبره چې کولو به یې نه پرېږدي. نو وی ور به هم بند کړي لوښې به هم په هغې ډک نه کېدی او دارنګې واړه به د ماښام ټایم کې بار نه پرېږدي او دارنګې چې کوم نو هغه سره هغه اور وغیره چې وي هغه به بند ساتي هغه هم چې کوم نو هغه سره بندی او د هغې یو وجه یو ځل حضور علیه الصلاة والسلام مونځ یې کو یو مږه چې کوم نو راغله او د لاټین هغه باتی یې په خوله کې و هغه شاته ورپسې اور لګېدلی و داسې مخې ته لاړله.
نو حضور علیه السلام بیا وفرمایي چې تاسو څوک موده کیږئ نو د شپې چې کوم لاټین یا ډیوه دا به کولو نه پرېږدئ. فان الفویسقة تجر الفتیلة فتضرم البیت، ځکه چې دا فاسقه ورته وي وړوکې غوندې منګکوري نه دا وایي چې کوم ثابت اباتی راکاږي او پوره کور په خلکو باندې وسوځي ځکه مدینه منوره کې داسې شوي. نو به هر صورت چې کوم نه هغه څه دي ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر چې کوم د تیارې نه کله چې دا پوره خوره ومن شر النفاثات مختصره دا ورته بېدوه ومن شر النفاثات فی العقد، او د شر د هغه پوک وهونکو نه په غوټو کې ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسدګر نه کله چې د حسد کی تشریح ورته بیا کوم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا کې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. دعا کې زموږ ساتھ مشتران کوم چې وفات باری تعالی مغفرت کامله عاجل نصیب کې، قبور باری تعالی منور معطر کې، مخ لګي باری تعالی خسته کې. بالخصوص په دې نږدې وخت کې د غدیر کالونه کې چې کوم نن هغه سي دغه شهیدان طلبا د مشکات شریف چې کوم نن هغه سي د حدیثو طالبانو او ډېر ظلم وکړه دغه ظالم باری تعالی دغه ظالم هلاک کړي، نیست و نابود دي کړي. الله جل شانه دې هغه د عبرت چې کوم نښو ګرځولي کړي او دغه شهیدانو ته د باری تعالی د هغې شهادت نورم چې کوم نن هغه سي هغه ځلنده کړي او د هغې د ورته مرتبې ورکړي، او کوم چې پکې هغه زخمیان دي باری تعالی هغې ته صحت کامل عاجل ورکړي. الله جل زموږ ستاسو د دغه مدارسو د جوماتونو دارنګې چې کوم نن هغه سي د ټولو ځایونو کوم ځای کې چې م ګڼي چا هغه سکول دی هغه بازار دی هر څه چې دي دا زموږ د مسلمانانو وطن دی او موږ په دې کې چې کوم نن هغه سي اوسو د دې چې کوم نن ذره ذره او د دې قطعه قطعه دا زموږ چې کوم نن هغه سره هغه د محبت ځای دی. باری تعالی د دې ټولو حفاظت وکړي، د عامو خلکو حفاظت وکړي، دارنګې د علماو حفاظت وکړي، د لویو خلکو د سپینګیرو د حاجیانو د ماشومانو د ټولو باری تعالی حفاظت وکړي. زموږ دا وطن چې کوم نن د دې بد نظرۍ نه وساتي، او کوم خلک چې زموږ د وطن ته نقصان رسول غواړي الله ورته هدایت وکړي، که هدایت یې نصیب کړي باری تعالی نیست و نابود کړي. او ډېر داسې ظالمان هم دي چې هغې د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم چې کوم نن هغې د هغې هغه عزت کې چې کوم نن هغه سره رخناندازي پیدا کوي، لکه دا فرانس والا وغیره وغیره دې نه مخکې نورو. الله جل شانه دې دغه ټول چې کوم نن هغه سره د عبرت سامان وګرځي، الله دې ورته داسې زیاده ورکړي چې آینده څوک داسې هغه حرکت نشي کولی. او زموږ ستاسو ټولو لپاره په دې کې دا یو سبق دی چې زموږ ستاسو نور هم مینه د آقای د جهان صلی الله علیه وسلم زیاته شي، او زموږ د دې ځان نه موږ ته هغې چې کوم محبوب شو د هغې په نوم باندې موږ باقاعده ځان قرباني کو ځان ورکوو. اخره خاتم بالایمان کې حضور علیه السلام د امت لپاره سانو د خیر دعاګانې غوښتي، موږ ټولو پکې برخه وکړي، فساد فتنو نه امن هم ټولو ته حفاظت راکړي، د حضور علیه السلام طریقو باندې زندګي تېرونه ته آسان کړي، غیر طریقو نه ته باری تعالی نفرت پیدا کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله و اصحابه اجمعین. سنتو کې